د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې په سرکاري اعلان اختر مانځل کیږي، ولې د سوات په شمول لکن ډیویژن کې ولس د صوبایي حکومت اعلان منلو څخه انکار کړی او زیاتره سیمو کې روژه ده. ولس وایي چې مرکزي او صوبایي حکومتونه د مواقف یو کړي. په دغه اړه ګور د نیاز رپورټ. دا د منګوري بازار دی چې پکې د صوبایي حکومت لخوا د اختر اعلان باوجود ولس روژه ده او خلک د اختر لپاره شیان اخلي. ولس وایي چې د صوبایي حکومت لخوا اختر اعلان نه منو ځکه چې دوی 28 روژې نیولي. زمونږ په ټوله صوبه کې چې دی نو تقریبا د نیمې صوبې نه زیات اختر دی او زمونږ په سوات کې نن روژه ده. نو موږ نن روژه نیوله او منطقي خبره دا ده چې په 28 روژو موږ څنګه اختر وکړو. په 28 تو نه کېږي، دوه اول کې وړاندې د میاشت دلته ماسخوتن اوښتې ده، دوه وخت کې نیل د اوس څنګه په 28 تو اختر. بعض تنان وایي چې صوبایي او مرکزي حکومتونه نااهله دي. مذهبي تهوار اختر یې هم متنازع کړی. په سرکاري توګه اختر مانځلی کیږي ولې عوام د صوبایي حکومت لخوا د اختر اعلان نه مني. نو لکه دا خلک ټول په خپله باندې حق حیران دي چې لکه مطلب موږ چېرته لاړ شو مونځ وکړو که روژه ونیسو. نو په کار دا حکومت دی چې مطلب هغو یو اعلان کوي که هغه صوبایي او مرکزي چې دواړه د یو بل سره مشوره کوي او په مشورت باندې هغو یوه خبره کوي چې مطلب نن اختر دی یا نن روژه ده. په سوات کې د ډیپټي کمشنر ثاقب رضا لخوا د خیبر پختونخوا حکومت له طرفه د اختر په اعلان اختر مانځلو فیصله شوې او په سوات پولیس لاین کې د پولیس مشر ډي پی او او نورو سرکاري افسرانو باقاعده د اختر منځ ادا کړی. د سوات ولس د صوبایي حکومت لخوا د اختر اعلان منلو څخه انکار کړی دی. نن هم د منګوري بازار خلاص دی. د کیمرامین مهدي شاه سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، منګوره، سوات.